بابو صاحب دا ویډیو تاسو لیدلی ده که نه؟ شریعت کې آیا یو ځای کې اختر شته؟ نبی اسلام په ټایم کې یو ځای کې اختر شوی دی او کو نه؟ بله خبره دا وړه او غټه سپوږمۍ چې کومه ده آیا دا په اسلام کې شته او کو نشته؟ بله خبره جناب څومره کسان میاشت ویني ښه، نو دا ټول درته وایم ښه. او د بابو صاحب دا ویډیو ډېره مشهوره شوې ده، ټول به دا ویډیو شیر کوئ ځکه چې د علماو او د عوامو په منځ کې ډېر عجیبه اختلافات یو قسم نه شروع شوي او بعضې خلک ګوره یقین په الله وکړه بس دی چې څه نه به خبر نه د ایمان نه به خلاص شوي. دا ټولې خبرې په شریعت کې شته، خو تاسو د بابو صاحب دا ویډیو وګورئ، چا په یو دوه اشعار ویلي، ډېر ښایسته اشعار یې پې ویلي چې د ناسا ټیلیسکوپ یې ورته فیل شوي، چې د ناسا ټیلیسکوپ یې ورته فیل شوي، تا په دوه سترګو لیدلي د بابو صاحب، او چې د وکټري دا نشان دی ورته جوړ کړو، چې د وکټري دا نشان دی ورته جوړ کړو، اشاره دی څومره ښکلې د بابو صاحب. تاسو ویډیو کتل د بابو صاحب کنه چې ډېر مشهور شوی او د وکټوري دی څه دی یاره دا نشان کنه جناب بابو صاحب خو ډېر عجیبه ډېر سیده سړی دی. خو تاسو آیا جناب چې د روجې خبر یعنی په سبا له روجه ده او میاشت څومره کسان ویني یا د اختر څومره کسان ویني؟ نو ګورې چې کله په سبا له روجه ده که نه یو کس روجه ونیو دغه ونیو ولیدله میاشه په پېښور کې میاشت ولیده او بی د پېښور نه اطلاع وشوه سوات ته چې هلکه جناب پېښور کې یو کس میاشت لیدلې، دې ته وایي خبر. خو هغه کس وم نه رسېد په خپله، خو خبر لاړی دغه ته سوی ورته سوات ته لاړی، نو جناب په دغې هم روجه کېدی شي ښه، یعنی په روجه کې د یو کس ګواهي هم څه ده قابل قبول دی چې بی میاشت لیدلې. خو چې کله د اختر ټیم رالی یعنی د اختر خبره شوه نو جمع غفیر باندې به څه کوي فیصله کوي، مطلب د وخت علما جمع غفیر مطلب هغې ته وایي چې 50 کسانی 60 کسانی او 90 کسانی ښه، دا د وخت د علماو کار دی، زما او ستا کار نه دی ښه، د عامو خلکو کار نه دی چې په دې کې خبرې اترې وکړي، دا د علماو کار دی چې د غفیر نه څومره خلک مطلب واخلي مراد واخلي. نو دا ټول خلک چې راټول کی ابل ورځ کنه 100 کسان بوزا د دې دا چې کوم بابو صاحب دې شپږواته کسان داو زه د وزیرستان نه والا دا ټول نه راټولیږي، دا ټول په دې کې بیا ډېرې خبرې اترې. نو جناب د اختر چې کومه میاشت ده هغه به څه کې هغه به ډېر خلک کیني، د هغې نه بیا ګواهان دي وغیره. بله خبره ګورئ دلته اختر دی ولته اختر نه دی که نه، یعنی مونږ وایو په سعودي کې اختر دی او په پاکستان کې به دا کې اختر نشته. ګوره د نبي اسلام دور کې یاد ساتئ، ګوره غلط کمنټس به نه کوئ ښه، د ایمان نه به خلاص شي. ګوره زه د خپل پلار دین نه بیانوم ښه، چې زما پلار دین راوړی دی زه ته هغه نه بیانوم، زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین بیانوم ښه. کمنټس په ګوره ډېر په احتیاط کوئ د الله بندګانو، په دې خبرو چې رد کوئ نو په نبي اسلام نعوذ بالله رد دی. او دا بعضې کمنټس ګوره زه راغلم خفه کېږئ به نه، پوره ډېټه به دله راوباسم په خبره پوه شئ، ځکه چې نبي اسلام فرمایي سار به مسلمان یو لیش په جنت نږدې یو لیش په جهنم ته نږدې. الله بندګانو چې کومه خبره په شریعت کې د هغې باندې ځان پوهوئ، ځان داسې خبرې اترې مه کوئ که نه. ګوره د یمن نه کسان راله صحابه راله، د یمن دا باقاعده ټول شته ښه، حدیث مبارکه وایي چې تاسو وګورئ د یمن نه صحابه راله او هلته یمن کې هغوی اختر کړی ښه، میاشت لیدلې وه میاشت لیدلې وه. کله چې راورسېدل نبي علیه صلات وسلام ته، نبي اسلام ته عرض کړو د الله رسوله مونږ خو لکه روژه زمونږ نه مونږ خو اختر کړی دی. نبي اسلام ورته وفرمیل مونږ خو اختر نه دی، ولې هلته هغوی میاشت لیدلې وه او نبي اسلام میاشت نه ولیدلې. نو نبي علیه السلام هېڅ خبرې اترې ورته ونه کړې ښه، پکار وه چې دا ویلې وه چې نه دام څه چل کړی دی روژه را وګرځوئ دلته خو اختر نشته او دغه تاسو اختر وکړو، نه دا خبرې اډو ونه کړه. بعد دین هم ثابت شو جناب کله به یو ځای اختري بل ځای به روژې، ځکه دا د ګینټو خبره ده، د 8 ګینټو میاشت یو شانتي، د 14 ګینټو بل شانتي، د 16 ګینټو بل شانتي، دا د فلکیات وغیره په دې پوهېږي. بله خبره اتره قیامت نشانی څه ده ښه، تبراني کې دي ښه، تبراني کې دي قیامت نشانی څه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا د الله جل شانه کار دی. مفهوم ارشاد داسې دی چې بیا بعضې میاشت یا غټی یا وړی نو د قیامت علامات نو دا علامه ده ښه، چې ډېر خلک بیا وایي الله الله چې دا خو د دویمې میاشت ده او دا خو د درېمې میاشت ده او دا خو د اولنۍ میاشت ده. دا ګوره نبي اسلام فرمایي د قیامت علامه ده. الله اکبر. تاسو په خپله اوس ووایئ چې موږ په دې کې څومره ګوتې ووالې څومره خبرې اترې پکې موږ وکړې. اګو څوک په کمنټس کې خبرې کوئ مړه بچې څه کوئ الله پوه شه تاسو پوه شه. وما علینا الا البلاغ، زما خو صرف رسول دي هغه خبرې مې ته وکړې جناب چې دا ټولې په شریعت کې شته. د نبي علیه الصلاۃ والسلام دور کې اختر هم دور راغلی دی. د اختر چې کومه دغه دی میاشت لیدونکي هغه به ډېرې 50 60 70 80 کسان به
او بل جنابو دا میاش کله د 2 ښکاری کله د 3 ښکاری کله د 1 ښکاری دا هم شته او په دې کې ګوتې وال دا نبی اسلام فرمایي د قیامت علامه ده. الله الله الله. نو جناب برای مهرباني چې دا کوم خبر نه مون خبر نه یو کنه نو جناب اغه نه انا فرسی نه سازو. بل خبره دا د علماو کار دی. دا کم چې په دې حکومت کې دي او دا کم چې دا په فرضي صاحب دی او کومه کمیټه ده هغه په شوکارې پوښه الله به دا غوي نه تاسو کوي زمونږ نه تاسو نه کوي چې به کوم خبر مونږ نه الله تاسو کوي مونږ به کار ساتو بس هغه په شوکارې پوښه مونږ پاږي کې زمونږ کار نشته ځکه هغه کمیټه ده هغه په شوکارې پوښه جناب زمونږ په څه کار دی الله به چې تاسو کوي هغه ګناګارم د الله دی کو صحیح فیصله وکړه اومم سیدا او کو غلطه فیصله وکړه نه هغه سړي هغه د الله ګناګار دی په دې کې زما واست نشته چې زما واست به صحیح نه بیا ما ته ول خپل ایمان خوارم د الله بندګانو ډک په احتیاط باندې نن سبا الله دې موږ ماف کې بس نور به مخ کې نظم خو بهر کې گزاره ډیره کو دي زونو کې ښا دا د علماو کار دی علماو دا ټول په شریعت کې شته الله دې موږ ټول ماف کې بس